د جرنالست د ویب پاڼې خوږو کتونکو زه ستاسو کوربا سراج علي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خوږو کتونکو په 400 کې د سیلاب صورتحال دا وخت دی داسې دی چې د مونډا هیډ ورکس په 400 کې ټول لومبه موږ دا خبرو کو په 400 کې دا ټیم درې قسمه سیندونه بیږي. لومبي سیند ته جیندې سیند وي، دویم ته دریای خالی وي کوم چې رسوات د طرف نه په 400 کې رانوزي، او دریم سیند ته دریای کابل وي کوم چې په 400 کې صدریاب په مقام باندې یا د صدریاب په سیند باندې مشهور دی. دا ټیم په 400 کې د صدریاب په مقام باندې یا دریای کابل باندې هیڅ قسمه سیلابي صورتحال نشته. هلته چې کومې اوبه دي هغه نارمل دي. که دویم طرف ته مونږ بیا د جیندي خبرو کوو نو په جیندي کې هم هیڅ قسمه سیلابي صورتحال نشته دي. هلته هم اوبه چې کوم دي هغه نارمل دي. په 400 کې صرف او صرف سیلاب چې کوم دي هغه په دریای سوات باندې دی کوم چې د خیالي په سیند باندې په 400 کې مشهور دی. تغیب بنیادی وجه دا ده چې بیګا د شپې پرون شپه په سوات کې ډېر زیات باران شوی دی او د هغې د وجې هلته په سوات کې ډېر زیات نقصانات شوي. څومره چې سوات ویلي ده د کالام نه واخله تر د اخري د منګوري بازار پورې دغه ځای پورې ډېر زیات نقصانات شوي دي او هغه سیلابي ریله سار چې کوم دی هغه را روانه شوې وه او نن مازدیګر هغه 400 ته را رسېدلې ده. دا ټیم په 400 کې ډېر هیوي فلډ دی، ډېر تیز سیلاب دی. د 400 چې کوم په دغه یو سیند دی دا د مونډا په مقام څه چې موږ مونډا هیډ ورکس وایو په تنګي کې په هغه مقام باندې دا 400 ته داخليږي. دغه مقام د مونډا مقام کیپاسټي یعنی گنجایش چې کوم دی هغه چې ځان کې څونه اوبه ځایولی شي هغه تقریبا 2 لکه کیوسکه اوبه ځان کې ځای کولی شي او د محکمه اریګیشن د وینا مطابق دا ټیم هغه اوبه د 2 لکه او 80 زره کیوسک نه وړېدلي دي. هلته چې کومه پیمانې د اوبو نه ناپ لپاره لګېدلي دي هغه پیمانې هم اوبه وړي دي. خو دې وي چېرې زموږ د اندازې مطابق دا ټیم 2 لکه او 80 زره کیوسکه اوبه د مونډې په مقام باندې د سوات نه 400 ته داخلي شوي دي. دغه اوبه چې مخکې راشي بیا د بازو کتوزو د ترناپ یون کونسل د شاهي کلال علاقه چې کومه ده دولتپورې چې کوم مختلف علاقې دي د هغې نه داسې را تیریږي او په 400 کې د خیالي په مقام باندې کوم جی ټي روډ چې کوم دی د پیښور دغه مقام باندې د خیالي په مقام دغه اوبه رانوځي. اوس د خیالي په مقام باندې چې کوم سپلوی ده کوم چې د اوبو د تیرېدو هغه ریشو موږ سره ده کوم چې هغه جذب کولی شي کوم چې د هغې کیپاسټي ده هغه تقریبا 1 لاک کیوسک ته او دا ټیم دغلته چې کومې اوبه روانې دي هغه 1 لاک او 40,000 کیوسک روانې دي. یعنی د خپل گنجایش نه مثال به داسې ووایو چې د خپل گنجایش نه 40,000 کیوسک سیوا روانې دي. مثال یو جام کې 1 لیټر اوبه راځي او هغې کې 1.5 لیټر اوبه ورواچې په یو لوښي کې 1 لیټر اوبه راځي او ته پای کې 1.4 لیټر اوبه ورواچې نو د 400 د سیند د خیالي د سیند فلحال دا سچویشن دی. کله چې په 400 په دغه سیند کې خیالي سیند کې اوبه د 1 لاک کیوسک نه سیوا شي یعنی 1 لاک د دې خپل کیپاسټي ده چې کله د دې نه د اوبه سیوا شي دا بیا په مختلفو خلو باندې په مختلفو غاړو باندې دا د دې نوځي. په 400 کې دا ټیم هم چې کوم سیلابي صورتحال دی نو هغه اوبه د دریای خیالي نه غاړو ته راوړېدلي دي چې په کوم کې هغې د ټول نه زیات یا ړومبې د ترناب یون کونسل مختلف علاقې متاثره کړي دي او اوس چې کوم موجوده صورتحال دی نو په پیښور روډ باندې چرته چې دغه اخوان سی ان جي ده یا دغه علاقې دي په دغه علاقو کې د اوبه په پټو کې روتي دي او فلحال د پیښور مین روډ جی ټي روډ چې کوم دی هغې ته راوړېدلي دي او واپس جیندي سیند ته غورځېږي. دا ټیم چې موږ سره په د خوازخیلې کې چې سار کومه د اوبو ریشو او کومه ریله د اوبو را روانه وه هغه 2,47,000 کیوسک وه. خو د محکمه اریګیشن د طرف نه دغه یو پیغام ورکول کېږي چې یاره دغه د اوبو دغه ریلې دغه چې کوم دی شدت چې کوم دی دې کې کمې راغلی دي او هغه د 2,47,000 نه کم شوی دی 1,93,000 کیوسک ته راغلی. خو دا په سوات کې یعنی په سوات کې خوازخیله کې چې کومه سار د اوبو هغه کیپاسټي ناپ شوې وه د اوبو هغه گنجایش ناپ شوي هغه 2,47,000 او هغه 2,47,000 کیوسک اوبه دلته 400 ته را روانې وي او چې کله هغه د خیالي مقام ته ورسېدي نو هغه 1,40,000 کیوسک وي. خو هغه ریشو اوس په خوازخیله کې وي چې کومه شوې ده باران ولاړ دی نو د هغې د وجې د اوبو سطح ورو ورو کمیږي او په خوازخیله کې یعنې په سوات کې هغه 1,93,000 کیوسک ته راغلی ده او اریګیشن ډپارټمنټ د وینا تر مخه هغوی وي یاره که چېرې داسې صورتحالي نو په 400 کې چې دا کمې اوبه راغلي دي همدا اوبه به همدا فلو به روانې نورې به سیوا کېږي نه کیدای شي فوټ د اوبه سیوا شي خو هغې وي که چېرې باران ونه شو نو او دا کومه هلته چې 70 اوبو په سوات کې کمیږي نو کیدای شي دا کموالی سبا پورې دلته هم ریکارډ شي. سار دا اوبو دا ریله د سوات نه را روانه شوې وه تقریبا مازدیګر دلته ورسېدله نو که اوس چېرې په سوات کې د اوبو دغه ریله یا دا سطح کمیږي نو د دې دا کموالی به سبا ساره پورې
400 ته رارسي خو د دې خبرې بالکل دا مطلب نه دی چې موږ د خپل احتیاطي تدابیر پریږدو یقینا بارانم کې دي شي د غریلا هم سیوا کې دي شي نو د دې وجې چې څومره احتیاطي تدابیر دي د ضلع انتظامیې طرف څخه کوم اناونسمنت کیږي په مختلفو یون کونسلو کې لکه په کوم کې چې ترناب شامل دي کتوزه شامل ده ابازې تنګې ډیر زرداد نیسته دا علاقې چې کوم دي د لو سم خپل احتیاط کول پکار دي او د ضلع انتظامیې چې کوم اعلانات تجارت تاسو محفوظ مقام ته منتقل شیل تری ځان منتقل کی که چا وس نه کیږي چا سره گاډي نه د کډې راوړو د لپاره د 400 ټي ام ای کې دا ټیم غټ ټرکونه راغلي دغه ولاړ دي تاسو فوري دیوګه په 091 92 024 091 92 419 په دې باندې رابطه کول شي او فوري توګه تاسو پسې غټ گاډي یعنی ټرک ټریکټر یا چکم نور سورلی دغه تاسو پسې درځي تاسو به دا غزنه ریسکیو کوي او چکم د 400 مختلف دی سنټر جوړ کړي چرته چې دغه سیلاب نه متاثر خلک غي کینی یا غي سہولیات پر کی اغلته تاسو اغي منتقل کی په دغه سنټر کې مختلف سنټر دي چې پکې ګورنمنت های سکول های سیکنډري سکول ترناب شامل دي د 400 غټ سپورتس کمپلیکس عبدالویل خان سپورتس کمپلیکس دا پکې شامل دي ګورنمنت های سکول نمبر 1 تنګې پکې شامل دي ګورنمنت ډیګري کالج تنګې دا پکې شامل دي ګورنمنت پوسٹ ګریجویټ کالج شپ قدر او ګورنمنت میډل سکول کوټ ترناب دا واته پوینټس دي چې دا ضلع انتظامی جوړ کړي دي چې دغلته دي د فلډ افیکټډ ایریاز نه داخله کروچتي او دی مختلفو مقاماتو ته رسي بعض ځینو ته واړه غاډي نشي تللی ځکه چې وبو د غریلا کړه 400 تر دنه شوی دا نو وبو د مختلف یون کونسل د سین په غاړه چې کوم د واته یون کونسل دي داغه تر وړدلی نو سواړه غاډي الته لکه موټر شو یا موټر سایکل شو یا چنچي شو دلته سفر نشي کولی د دې وجې ضلع انتظامی غټ غاډي راغوست دي لکه ټرکونو شو ټیکټر شو دا راغوستي دا ټیم په ډي ام ای کې ولاړ دي سګاړي په فیلډ کې دي چې هغه الته لګیا دي اپریشن کوي ریسکیو اپریشن کوي او چې څوک کډه راوړل غواړي یا چاته تکلیفي نو هغه په دغه متعلقه نمبر باندې ټلیفون کولی شي او د ضلع انتظامی بوله ریلیف ورکړي خبرداري لکه د مطمئن کېدو خبرداري چې اریګیشن ډپارټمنټ وی چې په سواد کې دوبو چې کوم هغه ریشو وا کوم لاغي شدت او کوم چې لاغي هغه بهاو هغه کم شوی دی د 2.5 لکو کیوسک خو شو بوي هغه 1,93,000 یعنی سکم 2 لکو تراغلي دي او اغي داوي کچره دغه صورتحال او نور باران ونشو بیګاله شپه کې نو په 400 کې به هم د اوبو دغه کوم سطح چې کوم دا به ان شاء الله سبا پوري خطه لاړ شي موجوده صورتحال دا دی چې تقریبا 1,40,000 کیوسک اوبه د خیالي په پل باندې دا ټیم تیریږي او دغه تم سره 1,00,000 کیوسک زمون گنجائش ته چې دغه 1,00,000 کیوسک اوبه تیری دي شي دا 1,40,000 چوس راغلي دي نو به دغه په د خیالي په پل باندې راوړي دي د سره د مونډا هډ ورکس نواغله تر ډیر زرداده پورې چې څومره د سین دا غاړه ده نو هغه حساب سره د اوبو مختلفو کلو تم داخلي شوي کوم چې واته یو کونسل دي دینه چې متاثر کېدي شي په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی دا راغینه یو غټه ریلا ده دا غینه غټ سیلاب دی هغه تقریبا 1,00,000 کیوسک وبوي خو هغه ټیم کې د دریای خیالي کیپاسټي 50,000 کیوسک دا ټیم تقریبا دا 1,40,000 کیوسک دي خو د دریای خیالي کیپاسټي چې کوم دا هغه 1,00,000 کیوسک ته دغه شوی ده تیر پر یو غټ نقصان موټروي هم کړو چې موټروي ډیر زیات وبره بند کړی وي دا غي د وجې اول خدا شاته علاقې د موټروي نه یعنی 400 زوړ بازار او دې طرف ته وبره ډب شوی او دم علاقې متاثر کړی وي کله چې بیا دی موټروي کلو کړه نو د موټروي نه چې هغه طرف ته کوم علاقې دي لکه نسته ډیر زرداد پاغي باندې एकदम د وبو دغه چپا بیراله او هغه علاقې متاثر کړي د لپاره د احتیاطي تدابیر دغم کړي چې د مازیګر راسي الته مختلف غټ ماشينري ولاړه او دی لګیا دي حالات مونیټر کړي چې سټیم هم داسې ایمرجنسي صورتحال لازم نو دی بیا په وخت باندې موټروي ورته شلی موټروي به کولاوي او د وبو د بهاو به الته غکینو دی به دا فائدې چې شاته علاقې به ډب کیږي او په مخ علاقو به هم एकदम وبنورځي بلکې یو نارمل ډیلی به د 2010 په نسبت باندې خبره پکې صرف اوس دا مونږ تاسو سره شیر کو او بیا موږ چې لکه خپل احتیاطي تدابیر ونه پرې دي چې په خوازاخیله کې د وبو ریشو چې کم ده د وبو سطح چې کم ده هغه د 2,47,000 نه 1,93,000 تر راغلي ده او اریګیشن ډپارټمنټ وینا تر مخه کچره دا صورتحالي نو په 400 کې به هم د وبو سطح سبا پورې ان شاء الله کینی خدا کوم ریل اچوس دا ټیم روانه ده دا په سبا پورې امده قشانتي په خپل موج کې په خپل بهاو کې دا به کچره باران ونشو الله طرف نه خیر شو نور باران په سواد کې یا په دلته په بره علاقو کې ونشو نو بیا به د وبو د سطح چی دا به ان شاء الله سبا پورې کم شي دا شان چې نور انفارمیشن هم راځي د 400 جرنالست پلیټ فارم نه متاو سره مونږ غشیر کو ترغه پورې د خپل ځان د خپل چم ګاونډ خیال ساتي